السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما عمران خان په جیل کې ډیر خلک حیران کړل چې د عمران خان مخالفینو دا خیالو چې عمران خان خو یو نازک سړی دی، عیاش سړی دی، عیش عشرت والا سړی دی، آکسفورد لندن د کرکټ د دنیا بادشاه. عمران خان به په جیل کې ټینګ نشي او ډیر زر به دی په جیل کې هار اومني، خو چونکې دغه رنګ ونه شوه او عمران خان ټول خلک حیران کړي دي او راتلونکي ټایم کې کېدای شي دې نه هم غټ غټ سرپرایز ورکړي. په دې باندې به ډیټیل سره خبره کیږي. بل نوې خبر د عمران ریاض حوالې سره هم راغلی دی چې په یو انټرویو کې کاشف عباسي خاکان عباسي نه دغه حواله سره تاسو کړی دی. نو خاکان عباسي هغه له څه جواب ورکړی دی، په هغه باندې هم لږ ډیټیل سره ډسکشن کوو. بل د الیکشن حواله سره هم څه نوي اپډیټس راغلي دي چې الیکشن به کله پوره کیږي. د حواله سره هم څه نوي اپډیټس دي، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې ټول نه پیدا خبر طرف لا چې عمران خان په جیل کې ټول حیران کړي دي. عمران خان په جیل کې داسې کم کار کړی دی چې ټول مخالفین، ټول د مسلم لیگ نون، ټول د پیپلز پارټي رهنما، ټول پاکستان حیران کړی دی. اوس د عمران خان یو بدترین مخالف بیان راغلی دی چې دا کس د نون لیگ رهنما دی. هغه ویلي چې عمران خان څنګه بغیر فریاد جیل کې ټایم تیری، څنګه بغیر فریاد جیل کې دی وخت تیری لګیا دی او عمران خان کې دیش راتلونکي وخت کې نور هم سرپرایز ورکي، چونکې دغه د مسلم لیگ نون چې کوم رهنما دی وی چې زمون خو دا خیالو چې عمران خان کله جیل ته لاړ شي او دی په دغه سی ګریډ جیل کې ټایم تیر کی، سی کلاس جیل کې ټایم تیر کی، د ګرمۍ د لاسه بده هار منی، د ګرمۍ د لاسه بده شکست منی او دی به خپل راویل کیږي. خو چونکې دغه رنګونه شو عمران خان هر تر اوسه پورې نه دی منلې. بل خبره دار چې عمران خان عمران ریاض حواله سره چې کوم د نون لیگ رهنما هم څه خبرې کړي په هغه باندې دینه پس خبرې کو. بل د عمران خان حواله سره حفیظ الله نیازی ویلي. حفیظ الله نیازی د عمران خان خوري پلار چې کوم دی حسن الله نیازی دغه والد صاحب دغه ویلي چې عمران خان همت جیل سره نشي ختمې دی. عمران خان هم ویلي دي چې اوس خو زی سی کلاس جیل کې مو کچری ډی کلاس جیل ته هم دای ما اولیږي، نو هم زه خپل هار نه منم او هم تر اخره پورې به زه د ازادۍ جنگ لړاوم. جی دین علاوه پرون د نگران کابینه هم اناونس کړل شو، هغه خلف اوچت کو، هغه چې څومره هم ممبرز هغه پرون یو ویډیو کې تاسو سره ما ډیسکس کړی هم کوم د وفاقي نگران کابینه جوړه شوی و. نو پرون چې کوم دی هغه خپل حلف اوچت کړی دی او کابینه چې کوم ده هغه تشکیل شوی ده. خو په دغه نگران کابینه کې ډیر داسې کسان دي چې هغه پاست کې د نون لیگ سره قریب پاتې شوی، نواز شریف سره قریب پاتې شوی دي. جی بل عمران ریاض حواله سره چې کوم اپډیټس راغلي، کاشف عباسي خاکان عباسي نه خپل پروګرام کې تاسو وکړو چې عمران ریاض کم زیاده. نو خاکان عباسي ورته ویل چې ماته هیڅ پته نشته او خپل معلوماتو کا مانه تاسو نه دغه حواله سره مکه او چې چاته پته وي نو کوټ ته لاړ شي، عدالت ته لاړ شي. خاکان عباسي د نون لیگ سړی دی او دای لقب پته ده، چونکې دای نه چې کله هم د عمران ریاض حواله سره یا د ارشد شریف حواله سره تاسو کیږي نو بس دای هغه ټایم بیخي داسې شي چې مونږ خړو دای پیژنونه. بل الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دی چې مونږ به راتلونکي ته پرون یو ویډیو کې تاسو سره ما ډیسکس کړی هم و چې چیف جسټس الیکشن کمیشن نه تاسو کو چې الیکشن به کله پورې کوي. نو چې الیکشن کمیشن ولوس جواب ورکړی چې الیکشن به مونږه راتلونکي څلور میاشتو کې ان شاء الله مونږه الیکشن کوو. جی نو تر اوسه پورې دا اپډیټس ما به تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.